سلام علیکم. د کجورو زه تاسو ته ناشنا پیدې بیانوم او دا پیدې دا فواید چې زه تاسو ته بیان کوم ان شاء الله تعالی تاسو به بیا روژه ماته صرف په کجوره کوئ، بل هیڅ څیز باندې به تاسو روژه ماته نه کوئ چې تاسو کله دا حیران کن فواید واورئ او څومره بیمارو شفا په دې کې رب العالمین ایښې ده. نو تاسو چې تاسو واورئ نو ان شاء الله تعالی چې تاسو به د چربانګ هم دا خورئ او تاسو به روژه ماتي وخت کې او روژه به خصوصي تاسو په دې ماتوئ. نو زه تاسو ته یو څو پیدې مخې تږدمه د کجورو. یو خو ګوره کجوره عرب ډېر زیات خوښوي. عرب ممالک دا په کجوره مین دي، د کجورې ډېر زیات خیال ساتي او کجورې خوري هم ډېرې زیاتي. نو ځکه هغو طاقتور دي، هغو چې کوم دی 3 او 4 ښځې هم کولی شي، ځکه کجوره کې رب العالمین طاقت یې ښی دی، په دې کې قوت یې ښی دی. نو دا ولې نه موږ چې موږ تاسو استعمال کو، موږ او تاسو د کجورې استعمال په صحیح طریقې سره وکړو. نو زه تاسو ته یو څو چند فواید ذکر کوم. روژه ماتې تاسو د کجورې نه شروع کوئ. تاسو روژه ماتوئ نو کجوره اوچتوئ، په کجوره روژه ماتوئ، ځکه زمونږ خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک دی و چې کله تاسو روژه ماتوئ نو تاسو په کجوره روژه ماته کوئ. دویم چې کله تاسو روژه ماتوئ او کجوره نه نو بیا ښه صورت دا دی چې تاسو په اوبو باندې روژه ماته کوئ، ځکه چې دا پاک سیز دی. نو اول پیغمبر علیه السلام وایي تاسو روژه دا په کجوره ماته کوئ، که کجوره نه بیا تاسو په اوبو باندې روژه ماته کوئ. اوس د دې څه پیدې دي چې پیغمبر علیه السلام ولې موږ ته ویلي دي چې تاسو په کجوره باندې روژه ماته کوئ او تاسو که کجوره نه نو بیا په اوبو باندې روژه ماته کوئ. ګوره موږ ټوله ورځ روژه تېره شي او زمونږ او ستاسو په بدن کې د شوګر بلډ شوګر چې کوم دی دا دی کمی راشي. نو کله چې موږ او تاسو اولنۍ روژه دا موږ او تاسو اولنۍ افطارۍ موږ او تاسو روژه ماتې هغه موږ او تاسو د کجورې نه وکړو. کجوره موږ او تاسو وخورو، زمونږ په بدن کې زمونږ په وجود کې دا د شوګر لیول بلډ شوګر چې کوم د دې لیول دی دا برابر شي एकदम. او موږ او تاسو که د بل سیز نه عمله وو او بل سیز نه شروع وکړو نو د هغې سره زمونږ بلډ شوګر لیول دا نه برابرېږي. بیا که وروستو ته ډېره مخورې خو هغه پیدا نه کوي، مطلب ګیس به دې نه جوړېږي، خولې له به دې څښا اوبه نه راځي، معده به دې سوځي نه، د معدې تمام امراضو نه به ته محفوظ یې چې ته کله کجوره باندې روژه ماته کړي. بله دا ده چې کله ته کجوره وخورې که نه نو ستا چې کوم په وجود کې ستا په خېټه کې کم ګیس جوړېږي هغه ګیس به هم بیا نه وي. بله خبره دا ده چې قبض نه به دې خدای ساتي، بل طاقت به دې برابري. ګوره روژه ده، انسان دی ټوله ورځ روژه شي نو وجود کمزوری شي، وجود کې کمزوري راشي. نو چې کله موږ تاسو کجوره وخورو نو دې سره زموږ ستاسو طاقت برابر شي، زموږ ستاسو قوت برابر شي. پیغمبر سلام کجورې ویلې چې په کجوره روژه ماته کوي، هغې وجه دا ده چې ته د دې نه پس عبادت ته تکړه شي، عبادت وکړي په ښایسته او په احسنې طریقې سره عبادت وکړي. نو موږ تاسو کله روژه ماته کو نو موږ تاسو د روژه ماتې نه بعد اول موږ تاسو روژه په کجوره ماته کو، روژه ماتې نه بعد بیا هم 2-3 کجورې موږ تاسو وخورو ځکه چې زموږ وجود ته پیدا ورکړي. او سحر په ناره چې کله پاسې که نه د پیشمني نه نو دا طبي مسله ده چې په ناره باندې یو 2-3 کجورې وخوره چې ستا وجود سټم نه دا ټوله ورځ برابري، ستا سټم نه دا برابري. نو ملګرو دغه پیغام د ستاسو سره امانت و، تاسو دا امانت مخکې نورو ملګرو ته ورسوئ.